بیا موږ اکثر په دې خپل معاشره کې کتلی چې یو انسان دی अब 15 وخته مونځ کوي جی अब قربانیم کوي او کېدای شي هغه زکات هم ورکوي روجې به هم نیسي خو هغه به بل طرف ته د سود کار کوي د منشیاتو کار به کوي نو د دغه خلکو دا عبادت چې کوم دي دا ستاسو په نسبت باندې یا قرآن او حدیث سوی د دې باره کې چې یاره دغه عبادات څومره قابل قبول دي اصل خبره دا ده چې عبادات په خپل ځای دي د عباداتو ادا کول دا په هر چا باندې په خپل ځای لازم دي او فرض دي کدا انسان فرض کوي چې یاره دا مونځ به ما د دې سود یا د منشیاتو یا کوم چې انډر پلی دي وغیره وغیره د وخت کې چې کوم ډېر مجبور خلک دی خلکو ګیر کړی دی بالکل جی کدی په دې نیت باندې کوي چې دا په ما ته معاف کیږي او مړه دا خو بس یو کار دی کومه او څه ګناه پکې نشته ځکه چې ما زبانه ارسه معاف کیږي په او 10 باندې سړی او 10 کې نو د بدن نه ګناهونه رجیږي په عمره کې چې طوافونه وکړي نو ارسه دې معاف شو لہذا دغه څه ګناه نه ده نو کدی ورته ګناه نه وایي نو بیا خو کافر دی بیا خو مسلمان نه دی یعنی دا خبره زه دوباره کومه اسنه چې سامعینو ذهن کې څه خبره راشي یو انسان وایي چې مونږ کوم او دا سود به اسې به معاف کیږي ماته مونږ کوم منشیات آیس وغیرہ وغیرہ دا خرصوم دا ماته اسې معاف کیږي ځکه چې مونږونه کوم زه او دې ته دغه ګناه ورته نه وایي نو بیا دا سړی مسلمان نه دی البته که فرض کدی دغه ته ګناه وای نو دا چې د مونږ هغه غاړه صرف خلاص شوه د زکات غاړه خلاص شوه او کم چې ردی هغه ګناه ده نو هغه ګناه د پغاړه کې ده کم چې تاسو ته معلومه ده او دا حدیث مبارک ارجا ته معلوم دی بلکې د قران پاک آیات ته چې فاذنوا بحرب من الله ورسوله د الله او د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنگ لدی تیار شي نو بیا خدا سړی هر ټیم په میدان جنگ کې ولاړ دی د هغه زواتو سره د هغه لوی ذات سره او د هغه مخلوق کې لوی ذات سره چې هغه رب ذوالجلال دی او محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم چې دا سود کاروبار کوي او د تدا په خپل ضمیر دی نه ملامت کوي د دې وجنه د سود بارک راضی حدیث مبارک لري چې د ټول ادنا ګناه ادا چې یو سړی په بیت الله شریف کې د خپل مور سره مخ تور کی د ادنا ګناه ده نو لہذا دغه رنګ منشیات یو سړی منشیات کاروبار کوي نو دا سړی بدترین ګناهګار په دی وجه دی چې ګورئ یو خدای په خپل حرامي ګټي بل د یو بل انسان صحت ته نقصان ورسو بل د یو بل لوی خاندان تاسو بلې درې د معاشره تاسو ډېر معززي بیبيانې زمونږه لوریانې زمونږه خويندې زمونږ بچیانې هغه ډېر خيستا او په خولي انداز کې هغه ژوندۍ تیر کړی خو چې کړي خاون یا پلار په دې سيزونو کې اون خلی نو د هغه بچا عزت تار شي بیا د پردو گاړو شیشه صفا کوي تاسو پر سټافونو باندې وینئ هغه بیا په پردو کورونو کې صفایا نه کارونه کوي او په لګو پیسو باندې هغه بهر د کور نه راوځي نو دا ټول ګناهونه د یو سړي په سر دي کم سړی چې دا وروړي او زما په کلی کې او ستا په کلی کې زما په خار کې ستا په خار کې خرڅي نو دا سړی بدترین ګناهګار دی لہذا تش په منځونو باندې انسان بیا خلاصي کینا او د خلاصي باعث دا نشي ګرځي